اوس تاسو ته د دې خپل سیستم باره کې لږ غوندې پریزنټیشن درکړم. تاسو ټولو په علم کې به وي زموږ سیستم د آکسفورډ سکول سیستم په 12 اپریل 2012 کې موږ سټارټ اغوستی او الحمدلله 10 کال مسلسل کوشش د وجې نن تاسو زموږ سیستم په دې شکل کې کتلی شئ. زموږ د سیستم شروعات مونږ میشن سو مونږ سیستم ولې سٹارټ کو زموږ په ذهن کې سو زموږ په ذهن کې هم دا یو خبره وه چې موږ د سوسایټي ته د خپل معاشرې ته د خپل علاقې ته یو سټنډرډ ایجوکیشن ورکو اکټیویټي بیس لرنینګ پروګرام دلته راوړو او په یو کم قیمت سره تاسو ته ښه تعلیم پرووایډ کو. نو الحمدلله زموږ سیستم د 2012 نه تر اوس 2022 پورې 10 کاله مسلسل محنت زموږ د ټیچرز زموږ د سټاف زموږ د سټوډنټس او خاص طور پر زه په پیرنټس هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی په موږ باندې دومره ټرسټ وکړو او د خپل ماشومان یې زموږ اداره کې داخل کړه. تاسو چې سیستم ګورئ نو د دې په شا باندې ډېر غټ کوشش پروت دی، ډېر محنت پې پروت دی، شپه ورځ محنت پروت دی. د څو کسانو زه به شکریہ ادا کوم د ټولو نه اول زما چې څومره اسټوډنټان دي دې ته درخواست دی چې آپ سب کھڑے ہو کے اپنے ٹیچرس کے لیے کلپنگ کریں. شاباش جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. Thank you so much. Thank you. تاسو ګورئ دا سیستم زموږ فاونډر چې کوم دی د چا په نګرانۍ کې دا سیستم موږ سټارټ کړی دی. نو تاسو ته پته ده ډاکټر معتبر خان د هغې په نګرانۍ کې دا ټول سیستم چلیږي لګیا دی. او دې سره سره زموږ خپل کمیټي ممبرز دي، ایډوایزر ممبرز دي، زموږ چې کوم دی اکیډمیک کوارډینیټرز دي، پراکټر بورډز دي او ټول ټیچرز په هغې کې موږ سره انوالو دي. موږ سره ډاکټر معتبر خان د دې سیستم سرپرستي اعلی دی او هغه په خپل قیادت کې دا سیستم مخ په وړاندې باندې بوځي. د دې سره سره موږ سره شاهد اکمل صاحب هم موږ سره په دې سیستم کې چیف کوارډینیټر دی. څومره هم چې فیصلې دلته کېږي زموږ د ټول ممبرز د خپل ټیچرز په مشورې باندې کېږي او چې څومره هم موږ ګورو چې د سټوډنټ د فایدې لپاره که اکیډمیکلی وي که کو کریکولم اکټیویټیز وي موږ کوشش کوو چې په ښه نه ښه طریقې سره خپل سټوډنټانو ته پرووایډ کړو. دې سره سره مسټر سجاد احمد صاحب هغه زموږ د دې سیستم اکیډمیک کوارډینیټرز دی او هم د ټول چې څومره ټیمز دي د ټول ممبرز دي زموږ ټول ټیچرز موږ لپاره ډېر زیات قدردان دي. وخت سره سره موږ د خپل ټیچرز چې څومره هم دي نومونه زه ټول اخلم بیا به ټایم ډېر زیات واخلي خو چې څومره هم ټیچرز دي د هغې موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو. هغه موږ سره وخت په وخت باندې خپل ایکسپیرینس شیر کوي، خپل سوچ موږ سره شیر کوي، نوي آیډیاز چې څومره وي دا موږ سره شیر کوي چې موږ په دې سیستم کې هغه انوالو کړو. هغه سیستم کې موږ هغې سوچ مطابق څه نه څه چینجز راولو. دې سره سره زموږ مین کیمپس چې کوم انچارج دی مسټر توازان صاحب هغې په قیادت کې زموږ مین برانچ چلیږي او زموږ ګرلز کیمپس چې کوم انچارج دی میم ماریا د دې په قیادت کې دا پوره سیستم کې. او زه په خپله د دې سیستم یو ایډوایزر کمیټي ممبرز یم. زموږ چې ما تاسو ته سټارټ کې ویل صرف دا نوم ما چې څومره نومونه واخیسته دا نه بلکې د دې نه علاوه زموږ چې څومره سټاف ممبرز دي فرام A to Z چې یو نوم اخلم نو بیا به لږ غوندې ګرانه شي. زموږ چې څومره سټاف ممبرز دي دا ټول موږ سره په دې سیستم کې انوالو دي او دې سیستم کې د دې د مخ پر ترقۍ دپاره هغه موږ سره په دې کې انوالو دي. اوس زموږ د سیستم ساینل فیچرز دي لایک موږ دا سیستم د نورو سیستمونو نه چینج څنګه دی موږ څنګه سوچ وکړو چې دا سیستم موږ دلته راوړو. د ټول نه اوله خبره زموږ اکټیویټي بیس لرنینګ پروګرام په دې سیستم کې موږ کوو. لایک تاسو ته پته وي مانټیسوري سیستم څومره ماشومان دي پلی ګروپ نه دا کلاس والا دې ته که تاسو ډېر هم د کتاب نه څه زده کړئ نو دې ذهن لږ غوندې ماشوم وي دې ته هغه نه پیک کوي. نو موږ دې لپاره اکټیویټي بیس لرنینګ پروګرام راوړی دی. د وخت سره دې ته موږ دا چې څومره ستاسو په A for apple څومره دي دا ورته موږ پریکټیکلي ښایو چې دې ته پریکټیکلي وښولی شي نو دا به تر قیامته پورې دې نه انشاءالله نه هېر کېږي. د دې سره سره تاسو زه دا خبره بالکل په وعدې سره ویلی شم او بالکل
په حقيقي لیول سره ویل شم چې سمارټ بورډ یو داسې لیټیسټ ټیکنالوژي ده چې تاسو دلته خواوشا سره څومره سکولونه وګورئ الحمدلله صرف اکسفورډ سکول به یو واحد داسې اداره وي چې په دې علاقه کې به هغې سره سمارټ بورډ ټیکنالوژي وي نو دا زموږ د ادارې لپاره ډېره لوی فخر خبره ده چې موږ د ټایم سره لیټیسټ ټیکنالوژي سټوډنټس سره وړو او په هغې باندې ورته موږ اکټیویټي بیس لرنینګ پروګرام کوو د دې سره سره مونږه فری ایجوکیشن چې څومره هم ټیلنټډ سټوډنټس دي زمونږه لا اوس ریزلټ وشو نو مونږ سکالرشپس اناونسمنٹ کوو څومره هم ټیلنټډ سټوډنټس دي د هغې دپاره مونږ فری ایجوکیشن اناونس کوو د هغې د انکریجمنټ دپاره هغې د حوصله افزایي دپاره دې سره سره چې څومره هم غریبانان زموږ په دې معاشره کې مونږ سره اوسېږي نو مونږ کوشش کوو هغې دپاره هم فری ایجوکیشن مونږ پرووایډ کوو دې سره سره تاسو زموږ د ماشومان دلته وینئ نن به تاسو ټول ماشومان وګورئ چې دا دلته تاسو په مخ کې پرفارمنس کوي یقینا دا ډېر ګران کار دی د آډینس په مخ کې بیا د خپل ټیچرز په مخ کې او بیا په تیر اخره د خپل پیرنټس په مخ کې پرفارمنس کوي نو دا څه وایم چې دا د دې سټوډنټس لپاره ډېره د فخر خبره ده او د پیرنټس لپاره هم ډېر فخر خبره ده هغې وجه دا ده چې زموږ په سکول کې د کروکولم اکټیویټیز سره سره کو کروکولم اکټیویټیز باندې هم موږ فوکس کوو موږ غواړو چې کم سټوډنټ کې څه ناڅه ټیلنټ دی کم طرف ته د هغې سوچ دی چې هغه موږ پالیش کړو هغه طرف ته هغه مونږ روان کړو نو دا څومره سټوډنټس تاسو ته ګورئ دا هم د دې نتیجه ده چې زموږ په سکولز کې کو کورکولم اکټیویټیز باندې موږ هم ډېر زیات فوکس ساتو او دغه موږ په خپل نصاب کې یو ذریعه ګرځولې ده دې سره سره زموږ څومره ټیچرز چې تاسو ګورئ الحمدلله ما تاسو ته کې ویل چې زموږ څومره ټیچرز دي هایلی کوالیفاید اینډ ویل ایکسپیرینس ټیچرز دي زه دا هم دعوې سره ویلی شم چې زموږ د آکسفورډ سکول سیسټم چې څومره سټاف ممبرز دي دا به دې خواوشا ادارو کې به وي به خو زموږ شانتې سټاف به الحمدلله دا به چا سره هم نه وي ویل کوالیفاید اینډ هایلی ایکسپیرینس ټیچر سو پلی فار یور ټیچر پلیز کم آن د دې سره سره ما تاسو د کو کریکولم اکټیویټیز خبره وکړه نو دې کې زموږ سره ټول نه غټه خبره د ایجوکیشنل فیلډ ټریپ هم راځي نو موږ په کال کې یو ځل داسې ټریپ ارینج کوو خپل سټوډنټس ته د څومره پاکستان مشهوري ځایونه دي د هغې ټریپ پرې موږ کوو د هغې نالج چې کوم دی هغه موږ زیاتوو موږ کوشش کوو چې خپل سټوډنټان د پاکستان چې کوم مین ښارونه دي یا هلته څه مشهور دغه دي د ایجوکیشن سره ریلیټډ موږ سوچ کوو چې یاره دا زموږ د ایجوکیشن سره ریلیټډ دی او که دا موږ ماشومان د دې نه خبر شي نو دې ته به ډېره زیاته فایده وشي نو موږ سکول په کال کې یو ځل داسې ټریپ هم موږ جوړو ورته او داسې موږ ټریپ هم ارینج کوو دې سره سره تاسو به وګورئ ستاسو دا سکول چې څومره کلاسز دي یقینا دا ډېره ګرانه خبره ده چې یو پرنسپل یا یو ټیچرز دا ټول کلاسز 10-20 کلاسز او بیا څومره ماشومان دي دا ټول کنټرول کړي د دې لپاره الحمدلله زموږ په سکول کې په هر کلاس روم کې داسې لیټسټ CCTV کیمراز لګېدلي دي چې د هغې په ذریعه باندې موږ ټول کلاس روم بلکې ټول سټوډنټس هغه زموږ د آفیس نه کنټرول کېږي او زه به دا خبره هم ډېر زیات په وعدې سره وکړم بلکې ټول پېښور کې به زه دا خبره وکړم دې خبرې زه ګوایم چې دلته موږ یو نوی سیسټم په دې مین برانچ کې راوړو او نیر فیوچر کې انشاءالله د نوي سیشن کې به موږ ګرلز کیمپس کې هم دا کوو چې موږ په کلاس روم کې 2-way ساوند سیسټم وکړو زموږ کلاس روم به ایچ اینډ ایوریثینګ چې هر څه کېږي دا به منیټر کېږي په آفیس کې 2-way ساوند سیسټم دی چې څومره ټیچر لیکچرز ورکوي ماشوم خبرې کوي دا به ټول هر څه آفیس کې اورېدل کېږي آفیس نه به دا کنټرول کېږي نو دا هم زموږ د سکول لپاره موږ سوچ کوو داسې چې لیټسټ څومره ټیکنالوژیز دي د هغې نه موږ فایده واخلو او د خپل سکول پې مخ په وړاندې بوځو دې سره سره موږ اوس تاسو که مین برانچ ته تاسو راغلي نو موږ ایډوانس کمپیوټر لیب جوړ کړو او هغې سره سره موږ ساینس لیب هم جوړ کړو الحمدلله آکسفورډ سکول سیسټم ما تاسو ته ویل چې اکټیویټي بیس لرنینګ پروګرام دی زموږ چې څومره هم سینیر کلاس دي 8, 9, 10 والا دې ته که پریکټیکلز ونشي نو یقین وکړئ د دې لا نالج نیمګړی دی نو موږ د دې لپاره ساینس لیب هم کلاو کړو او کمپیوټر لیب هم کلاو کړو او انشاءالله په دې سیزن کې به د هغې موږ باقاعده سټارټ تر اوسه پورې موږ 6 اچیو کړي دي تاسو ته ما ویل 2012 کې موږ د خپل سیسټم آغاز کړی دی او الحمدلله په 2020 کې پورا پېښور بورډ کې چې څومره هم تاسو وګورئ پېښور بورډ کې په زرګاو سکولونه دي په لکونو سټوډنټان دي الحمدلله د آکسفورډ سکول سیسټم یو چمکتا ہوا ستاره سید عزیر احمد پورا پېښور بورډ کې 10م پوزیشن اخیستی 1064 مارکس
लेकिन دا زمونږ د ټیچرز محنت دی تاسو د پیرنټس کوپریشن دی او زمونږ د سټوډنټانو محنت دی د دې سره سره زمونږ په نیکسټ ایئر کې 2021 کې زمونږ هم دا چې سیم ریزلټ او هغه برقرار وساتل شو زمونږ بل یو ماشومه د ګرلز کیمپس رابعه جمال هم 1062 مارکس واغستو او دې سره سره زمونږ څه کال چې اوس کوم زمونږ د فرش 10th کلاس دی دی په 9th کلاس اوس کوم 9th بورډ ایگزام شوی او د هغې کې زمونږ دوه ماشومان یو بشرا امین and فرحان 528 مارکس اخیستي دي دواړو دا و زمونږ څه اچیومنټس او موږ کوشش کوو چې زمونږ څومره دا پوزیشنز موږ بورډ کې اخیستي دي دا موږ برقرار وساتو بلکې د دې نه مخکې لاړ شو پهله موږ ټاپ 10 کې راغلي یو انشاءالله زمونږ څه کال دا اراده ده او انشاءالله دا زمونږ امید دی چې زمونږ دا کوم دوه ماشومان 528 مارکس کې راغلي دا به انشاءالله ټاپ 3 کې موږ یو پوزیشن انشاءالله اخلو زمونږ فیوچر پلانینګ څه دی مانټیسورو سیسټم چې داسې سیسټم دی موږ اوس نوی سیشن سٹارټ کوو دا دوه کیمپس دی ګرلز برانچ اینډ مین برانچ اوس نوی برانچ موږ د نیو سیشن کې به انشاءالله سٹارټ کړو د خواته نوی بلډینګ هغې دپاره ونیولو منټیسوري سیسټم دی چې څومره پلی ګروپ نرسري کې جي کلاسز دی د هغې دپاره صرف بیل سیټ اپ دی انشاءالله هغې کې به لیټسټ ټیکنالوژیز چې څومره وي دا به هغې ته پرووایډ کېږي هم په دغه فیس باندې د دې نه به فیس نه څه چارج کېږي لایک کم پیس باندې به انشاءالله مانټیسوري سیسټم موږ دلته سٹارټ کوو او د هغې دپاره به موږ پراپر پلانینګ کړی دی زموږ ټیچرز خواریانې کړي دي مختلف بکس یې کتلي دي اکاډمیکس څومره هم ایکسپرټ خلک دي د هغې سره ملاو شوي دي یو خاکۍ جوړه کړې ده او یو کورس یې انشاءالله کورس یې جوړ کړی دی او هغه به انشاءالله موږ مانټیسوري سیسټم کې امپلیمنټ کوو د دې نه علاوه زمونږ اراده دا ده انشاءالله چې مونږ به را څومره پوزیشن په بورډ کې اخیستي یو دا به مونږ تر اخره پورې مینټین ساتو بلکې د هغې نه به ښه پوزیشنز اخلو او د دې سره سره مونږ چې څومره هم اکټیویټي بیس دی نو مونږ غواړو چې زمونږ ماشومان خاص کر 8 9 10th والا زمونږ چې څومره میل فیمیل سټوډنټان دي دا چې پریکټیکلز څه ناڅه یاد کړي چې 10th کلاس نه ځي نو چې دې نه څه ناڅه یو هنرز جوړ وي دا زمونږ د سیسټم یو شارټ غونډې انټروډکشن زه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو ستاسو د ټایم راکولو تھینک یو سو مچ